جی بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه تاسو ته پته ده زمونږ د شفیع بازار الیکشن د 2 کالو لپاره په دې کې 2 کینډیډیټ د صدارت لپاره او 2 کینډیډیټ د سیکریټری توپ لپاره په هغه کې یو نوید خلیل او یو هدایت باچا د صدارت لپاره او د سیکریټری توپ لپاره چې اشفاق سیبو چې عرفي معمولی خان دی او بل ور سره جوهر علي سیبو د دې ټولو ماشاءالله ډیره ښکلې مقابله وشوله او په دې کې زمونږ صدر چې منتخب شه د بازار نوید خلیل 414 ووټونه واخیسته 476 ووټونه د دې مقابله کې هدایت باچا 400 ووټونه واخیسته 407 ووټونه په دې شکل باندې زمونږ کوم د سیکریټري لپاره چې کوم هغه کینډیډیټ و هغې کې اشفاق خان چې کوم دی مشتاق خان عرفي معمولي هغه 509 ووټونه واخیسته او هغې مقابل کې کوم ګوهر علي صاحب چې هغه 376 یعنې 376 ووټونه واخیسته موږ الیکشن سیل له طرفه د میډیا او د کوم پولیس ورونه چې دي زه د ټولو شکرګزار یم د ټول بازار د مارکیټ د دکاندارانو چې په دې ګرمۍ کې ډېر په اخلاص باندې په مینه باندې او ډېر په امن طریقې سره الیکشن کې برخه واخیستېدله زما طرف ټول ته مبارکباد. حاجي صاحب دې کې څه مسترد ووټونه وو که نه وو؟ دې کې مسترد ووټونه شته دی تقریبا ټوټل تقریبا 10 ووټونه په دې کې مسترد او ټوټل ووټونه څومره؟ ټوټل 900 کې چې دی نو 10 تقریبا مسترد. څه میسج خو نه ورکوم؟ بس زه دا میسج ورکوم چې مارکیټ کې یا په هغه کې دا یو جمهوري عمل دی هر جیت په دې کې شته دی کوم زمونږ ورونو چې الیکشن وبیله زما هغې ته هم خاص دی چې پر امن طریقې سره اوسېږي او د نن نه پس واپس په مارکیټ کې چې کومه د ورورولۍ فضا وه او د مینې او د محبت وه په خپلو منځونو کې نو هغه دې برقرار وساتي. حاجي صاحب لږ ساعت مخکې دلته د ډزو اواز راغی تاسو دې حوالې سره څه وایي؟ د ډزو باره کې خو زمونږ د عام میسج دی چې هوایي فایرنګ چې کوم دی دا یو جرم دی دې باندې بېګناه خلک شهیدان کېږي بېګناه خلک په هغې باندې لګېږي زمونږ ټولو ورونو ته دا خواست دی چې نن خو نه په هره موقع باندې د هوایي فایرنګ دې اجتناب وکړي. ډېره مهرباني صحیح شو کنه ستاسو اعتماد دی د الیکشن کمیشن والله شي دلته ټول راشه صدر صاحب واس راشه کنه چلوي کنه مونږ هم په تاسو باندې اعتماد شو سبا وایي دکانداران ته سخت حالات ان شاء الله چې کوم قسم خدمات زه هغې ته تیار یم او ان شاء الله زه به داسې خدمت کوم چې ان شاء الله زه به دوی ته خیر ولې چې زموږ په مارکیټ کې حالات ډېر زیات خراب دي دکانداران پریشانه وي هره جرګه چې کومه وه نو هر یو شی خرڅ په خرڅ او زه دکاندارانو په خپله خوښه د خپل زه هغې مجبوره کړم نو زه د هغې په دغه باندې راوتلې دلته الیکشن مې لړاو کړو مخکې که ما خدمت کړی دی فی سبیل الله مې کړو بغیر سودې او اوس خو په ما باندې دا خدمت فرض شو انشاءالله زه کلم کله دې خلکو ته وایم چې کوم دلته تجاوزات دي دا کوم قبضه مافیا پرته ده د هر یو خلکو ته مې کلم کله اعلان دی چې ځان یې خپلې مکې د بل ځای بندوبست ولې چې انشاءالله موږ ډېره جذبه ووتو انشاءالله موږ به داسې دا مارکیټ صفا کوو چې انشاءالله څنګه کارپېټ ته به کلینر ونیسي داسې به دا مارکیټ لکه تجاوزاتو خلاف په تاسو راوځئ حکومت سره به ورځئ د لایټینګ سیسټم به کوئ دا مې واده وکړه نن به بیا راځو سم پس جی ستاسو فرست ټایم دی چې د مارکیټ نه تاسو شمال وکړو او دا لپاره به څه کوو څه وایئ First of all, for the dialogue to watch everybody
ان شاء الله تعالی خلکو ته د خیمه چې کارنامه کې کو داسې نور څه غلط حرکتونه د خلکو کړي دي او چې دا کابینه هغه ټیم ان شاء الله وګورئ هیڅ مونږ را ان شاء الله په باندې خلکو اعتماد کوي او ان شاء الله دلته شفیع بازار نه ان شاء الله نه